مونږ وایو سچ شوی دی سدی او سبا کیږي د دې علم الله خپل نبی ته ورکړی دی خو الله علم صرف دومره نه دی دا خو ته الله علم محدود کوي په کافر کېږي دا یوه خبر بل دین علاوه مونږ دا وایو چې الله کم علم دی هغه ذاتي علم دی او نبی علیہ السلام سره اطاعی علم دی چې الله نوی خوخه یوه پاڼه به د الله د خوښې بغیره ونه خوځي او چې الله نوی خوخه نبی علیہ السلام ته د ذرې علم هم نشته دی خو د الله په خوښې سره الله د ذرې نه خبر کړی دی او که تو چې ذرې نه خو الله خبر دی مونږ دا وایو چې الله له ذرې نه خبر دی خو اخوا هم پسې خبر دی خو نبی علیہ السلام اخوا نه دی خبر چې ذرې نه کم اوړ شي زوي له هغه نه نبی علیہ السلام چې کم په عدد کې راځي هغه علم دی الله محبوب دی او کم چې له عدد نه بار دی هغه علم دی الله دی کم چې ورکړه دی هغه الله له جانبه نبی ته دی او الله ته چا علم نه دی ورکړی الله څه علم دی ذاتي علم دی ازلی ابدي دی خبر حال دا هم یو ځان له موضوع دی نو ما عزتمندو قدرمندو الله رب کریم په دې وخت کې سوره آل عمران آیت نازل فرمایل الله فرمای ما کان الله لیذر المؤمنین الله دا شان نه دی چې ایمان والدا سے پرېږدي په دې وخت کې چې تر څو پورې الله رب کریم دا منافقین او دا کافران له مسلمانو نه بیل کړي نه په دې ورځ باندې نبی علیہ السلام 300 منافقان پاسول پاس فلانه یا ته منافق پاس فلانه یا ته منافق په ظاهر خو منځونه کول خو چې کله د الله نبی په شان کې خبره شروع کړه بیا الله نبی هم شروع شولو بهرحال علما فرمای چې د دې حدیث نه ډیر شاید علم معنی وزي خو فرمای ایوه معنی دا ده چې د نبی په شان کې د نبی په علم کې خبرې کول دا د چا کار دی دا د منافقینو کار دی چا کار دی منافقینو کار دی مونږ سنیان خدا وایو اور کیا غیب تجھ سے نہا ہو بلا جب کہ خدا بھی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود امام اہل سنت فرمائی نور بصدر نہ پټیږي چې الله خپل ځان درته وخایلو چې په 300 پردو کې الله ذات پټته الله خپل ذات درته وخایلو نور بلتا نه سپټیږي سبحان الله ما عزت مندو الله باندې خپل حبیب دومره ګران دی چې قاضی ایاز رحمت الله علیه په شفا شریف کې فرمایي وی مونږ د نبی علیہ السلام شان و عظمت ته غور وکړو فرمای عقل په حیران دی او زمونږ په پوهه کې نه راځي امام قاضی ایاز رحمت الله علیه په شفا شریف کې فرمایي د نبی علیہ السلام شان و عظمت بیانولو باندې عقل حیران دی او د انسان په پوهه کې نه راځي ته څنګه الله باندې خپل حبیب دومره ګران دی توجه سره ماته توجه کې ما عزت مندو قدر مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوازو نصیحت کولو کم صحابی بچ په خبره باندې نو شو پوی پابسه دو وی به یا رسول الله رعینا یا رسول الله تزمون رعایت کې یا حبیب الله تمون تدا خبر واضح کا دا ټکی به وکړه راعینا یا رسول الله ته زمونږه رعایت وکړه یهودیان ناست یهودیانو بچون کې بغض لرلو هغوی به وی راعینا ای زمونږه شپنکیا ای زمونږه چرواها ای زمونږ ګډې بیزې سراونکې حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د یهودیانو له اصطلاح نه له ژبې نه واقف و هغه وی الله د تاسو مړه کی تاسو الله نبی ګستاخی کوي وی چا وی چې مونږ ګستاخی کوو مونږ ګستاخی نه کوو وی تاسو الله نبی ته دا ټکی استعمالوي وی دا ټکی خو تاسو صحابه هم استعمالوي خو چونکه صحابه به راعینا یا رسول الله زمونږ رعایتو کې یا رسول الله دا خبر مونږ تواضع کې او يهوديانو به راعینا ای زمونږ شپنکیا دا ګستاخی چې وکړه حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ
پمنډ منډ سره زما او ستا حبیب خواته راځي یا رسول الله دا صحابه منکا دوی ته منو کچ دوی بیا داسې نه کوي بس د سعد بن معاذ راته ګوه په دې وخت کې رب کریم آیت کریم نازل فرمایلو رب کریم فرمایا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والو زمان نبی دے پار راعنا لفظ میں استعمال ہوئے بلکہ زمان حبیب دے پار تاسو آئے اللہ فرمائے قولوا نظرنا وائے یا رسول اللہ منگ تخپل نظر کرم فرمایا